پروګرام کې هرکلی قدرمن کتونکو د پروګرام درېیمه او اخري برخه ده او په دې برخه کې به وځو د ضلع خیبر جمرود علاقې ته دغه قبایلي ضلعې چې څنګه په خیبر پښتونخوا کې ضم شوي دي او په دغه کې چې د صوبایي او د قومي اسمبلۍ انتخاباتو شنو په لومړي ځل په تاریخ کې په دغه قبایلي ضلعو کې چې دی هغه بلدیاتي انتخابات کولی شي د دغه بلدیاتي انتخاباتو لپاره او د فاټا انضمام چې کوم خلکو توقع لرله کومه تمه لرله چې هغوی ته به دغه سهولیات او مراعات میلاو شي د هغې په حواله باندې د هغه ځای ولس څه وایي د هغه ځای مشران کشران ځوانان څه وایي په دې حواله باندې زموږ نماینده ساجد خان کوکوخیل چې دی هغه موږ ته رپورټ رالیږل لومبې دا رپورټ ګورو بیا راځو په دې باندې خبرې اترې کوو جی عدنان دا وخت کې زه ضلع خیبر تحصیل جمرود بازار کې موجود یم په قبایلي علاقو کې په اول ځل د بلدیاتي کوم انتخابات دي د هغه لپاره هلې ځلې روانې دي په دغه سلسله کې به موږ مختلفو علاقو ته ځو دلته چې کوم سیاسي وګړي دي عام وګړي دي ورسره چې کوم قبایلي مشران دي هغو سره به ملاویږو او موږ به په قبایلي علاقو کې کوم چې د انضمام نه پس په اول ځل بلدیاتي انتخاباتو چې کوم انعقاد دی هغه به کیږي د دغو نه به پوښتنه کوو چې د دوی څه تاثرات دي په بلدیاتي انتخاباتو حوالې سره او ورسره چې دوی کومې ستونزې دي آیا په دغه انتخاباتو سره به دغه ستونزې حل شي عام وګړي څه تاثر لري چې دغه انتخاباتو نه پس به د قبایلي چې کوم مسایل دي آیا دا به حل شي آیا د دوی چې کوم مشکلات دي د هغو لپاره به اواز اوچت شي آیا دلته چې کوم مشران دي هغوی بلدیاتي انتخاباتو حوالې سره څه وایي چې دا پکار دي که نه دي پکار موږ به مختلفو جمرود سیمو ته ځو دلته چې کوم سیاسي ګوندونو خلک دي کوم چې عام وګړي دي یا ورسره چې کوم مشران دي دغه نه به موږ پښتو او دغو رایه به اخلو چې دوی دغه بلدیاتي انتخاباتو ته په کوم نظر ګوري نو تاسو موږ سره اوسئ خو ډیره یو خوشحالي خبره ده چونکې موږ د تیرو اویاو کلونو نه چې کم پاسمانده پاتې شوي یو کم حکوم پاتې شوي یو ظلم سره شوی غلامان پاتې شوي یو دا انضمام چې کوم شو د دغه خبره یوه کړې وه چې دا نن ورسې انشاءالله و بلدیاتي انتخاباتو اعلان صوبایي حکومتو کو په دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي مخکې به فنډ رتلو یو کس له به رتلو یا یو کس به نوستو یا پولیټیکل ایجنټ به و هغو د منپسند خلکو له به تقسیمولو کوی به یې کس له ورکو ټویل به یې ورکو کالج به یې ورکو اوس به داسې نه کېږي اوس به د هر کور نه د هر تپې نه یا خاندان نه یا کندي نه به خلکو درېږي او چا ودرېږي هغه به دغو خلکو نمایندګي کوي دغو سره سی ان ډبلیو چې دو دغو سره ټي ام ای چې دو دغو سره هله چې دی دغو سره نور داسې ادارې دا به ته دغو لوندې کور کوي نو اوسه پورې دا تصور هم نه کوي چې موږ نه مې لوندې چا کور کولی دا خو به یو کس خبره وه یو کس به سره تقسیم کوه بندرباټ خبره به وه اوس به انشاءالله دا د تحصیل د ناظم نه لوندې وي دا محکمې نو دغه به سکولونو به ماډټ وي د کالجونو به انشاءالله دلته میډیکل اوس د موږ د تصور کولی شو چې کالج موږ دلته روډو میډیکل کالج انجینر کالج دلته ضرورت دی چې دام روډو اوس کم روډونه چې دا به پخېږي ام پی ایم ان نه به سړی خلاص وي دا خو بس ام پی ایم ان پراخه مکرم به یو بس هغو به خپل خلکو له خپلوانو له رشتهدارو له خپل کور کولو اوس به داسې نه وي اوس په کلي به انشاءالله وي او کلي خل به هغه شاعر نغوي او دا کلي مقصد مې دا چې د عوامي فنډ شو اوس عوام خپل خوښې فنډ شو چې کوم ځو کوم ضرورت وي هلته به استعمالیږي نو په دا حوالې سره بلدیاتي انتخاباتو زموږ د خلکو ته هم دا اپیل دی چې هغه خلک چې با کردار وي داسې نه چې هغه وي هغه خلک چې منتخب کړي چې په کلي کې خدمت وي کردار وي هغه خلک چې قوم غم کوي هغه خلک چې د ملک مفادار وي او ملک حاکي ترجماني کوي نو دا انشاءالله چې دغه به ډېر خاص سار وي او دا به چینجنګ وویني قبایل به چینج شي کشر الحمدلله دا خبره کوي چې موږ به ووټ اچوو وځو به ووټ به پول کوو انشاءالله لکه خلک ډېر زیات پر امید دي کاغذات جمع کیږي او نوجوان خاص تر یوت چې دی یوت کې ډېر زیات امید پیدا شوی دی دا موږ مستقبل دی نو دغه هم ډېر زیات کردار دی په معاشره کې خواتین چې دي خواتین هم په دا باندې خوشحال دي چې اوس د اقتدار لوندې منتقل شو نو ډېر زیات پر جوش دي خلک ډېر زیات پر امید دي او بیا هم موږ دا ویو چې حکومت رای افرار اختیاروي خو انشاءالله الیکشن کمیشن و عدلیه مو ته مخلص معلومیږي چې دا د قوم په شا باندې ولاړو نو انشاءالله چې ډېر زیات خوشحال دي امن او امان هم ټیک دی داسې خبر هم نشته دی نو خلک ډېر زیات جذبې سره وتلي دي او خدمت په هغه به انشاءالله کوي بالکل زه په خپله هم ولاړ یم وي سی 7 نه ګودر نمبر 4 نه زه په خپله هم ولاړ یم هلې ګلې شروع دي خو په کې دوې درې خبرې داسې شته دی چې په کې ځینې خلک داسې راغلي دي چې هغه په ازاد حیثیت باندې وداري او هغه استعمالیږي په بل پلو خو مو بیا هم عوامو ته دا اپیل دی چې هغه کوم ازاد خلکو داري
نو دا هغه خلک دي چې هغه نن مونږ چینی دوړه غوړي کوم ځای ته ورسېل دغه خلکو لاسه ورسېل هغو خلکو اوس هم دا کوشش دی چې که موږ په هغه نامه باندې ویر شو چې په کوم حمله نو خلک مو په کونډ یولي نو اوس دا کوشش کوي سجاد به چې یاره موږ آزاد ودرېږو بل زه خپل کلي خبره تا کوم چې بالکل شروعي په زور کې خلکو په اجرام ګرځو په کورم ګرځو هر سړي دروازه هم ټکوو هر سړي نه وټم غواړو ویلې چې موږ د کوم خدمت ته راوتلي یو دا نه ایم ایل اے ورته نه ایم پی اے ورته دا یو کلي ورته او بس په کې دومره و چې څومره شهر او درومي کاغه سکول دی کاغه سړک دی کاغه بجلی مساله و چې کومه مساله و دا په لاندې لیول باندې را درومي د پاسه نه ایم این او ایم پی په کې هېڅ کار نشته دی په لاندې لیول باندې وي هغه په خواخه باندې وي اوس مثال ماته چا ووایي چې یاره تا 3 کوڅې راخلې را پخوو نو مولا را په کور دي چې مو کلي مشران چې کم دي مو کلی چې کم دا زه راغونډ کوم ته وایي چې دغه شی مو ته تاسې راغلی دی او درته وښیو دا کم ضرور دی کم یو هغه کې چې هغه پیسه خرج کوو دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې لومبي ځل زموږ چې اوس کوم مرج ډسټرکټ دي زمشده اضلاع دي په دې کې د مقامي حکومتونو انتخابات به کېږي څنګه چې نورو ضلعو کې به کېږي نو بنیادي طور سره خو په ټول دنیا کې چې ترقي شوې ده هغه د مقامي حکومتونو په وجه شوې ده چې مضبوط او مؤثر مقامي حکومتونه کم ملک وي هغه ملک ترقي کوي او بله بنیادي خبره دا ده چې دلته کې تا ته د کور سره جوخت چې دی د حکومت او د ریاست یو نماینده موجود وي تاسو ته اساني وي لکه خپل اواز چې دی لکه اوس ایم این ایم پی خو لوی حل کوي هغه ته ځان رسول ګراني خدا چې ستا ډور سټیپ باندې ستا د کور سره تا ته یو مقامي حکومت نماینده موجود وي هغه ته خپله خبره خپل مسله خپله ښه طریقې سره بیانولی شي نو دې دپاره به دا لکه ډېره اسانه شي دې ځله مونږه دا کوشش دی چې څومره مقامي حکومتونو کې د زم شده اضلاع دي دې کې خلک بړ چر کر پکار دی چې را مخکې شي او د انتخاباتو کې حصه واخلي بله خبر دا چې دا ووټ چې څو پورې تعلق دی د لوکل ګورنمنټ ایکټ 2019 تحت اگر چې زموږ دا ډیمانډ دی چې 2019 ایکټ کې دی ډسټرکټ کونسل ختم کو او ضلع کونسل ختم کو او اختیارات زیات ډپټي کمشنر له ورکړه خو بهرحال چې دا مونږ غواړو چې انتخابات دې بیا هم وشي نو مونږ دا د پېښور های کورټ د دې فیصلې هم خیر مقدم کو چې دا الیکشن چې دی دا جماعتي بنیادونو سیاسي پارټو په بنیاد باندې پکار دی دې سره به دا سیاسي پارټۍ هم لاندې سطح پورې مستحکم شي ملي علاقه کې یو ګورې که نه وزیرستان نه باجوړه پورې ولکه دمره جوش و خروش هم شته او نه ولکه څوک مني ځکه یې نه مني چې حوال خو ما ته دا وایه چې موجوده او سابقه حکومت قبایلو له ورکړي څه دي چې تا ته ووایي چې زه تا ځم کوم او تا د فاټا نه زه پیرس جوړوم پیرس کم دی پیسې کم دي نوکاري کم دي نو دا ټول فراډ دی دا ټوله دوکه ده دا ټول قبایل سره په دشمنو باندې اړوي دا د قبایلي سیمې لپاره خیر خبره هم نه ده ځکه چې په حکومت له اسم پیسې نه ورکوي که ته جوړ شم که نه نو په خدا قرآن کې 10 روپۍ هم میر کي ځکه چې اوسه پورې چا له تشویر نه کړو تا له څه نامه پولیس برتي ده ایټه ټیسټ یې لره وخت کوي ښه د فاټا کې هم مخکې ایټه ټیسټ نو تا مخامخ تورخام بارډر دی داسې یې باندې بند کړی دی چې روټۍ درک ته نه لګېږي نو دا خو تاسو د قبایلو سره ظلم روان دی بلدیاتي انتخابات خو انتهایی ضروري چې په لوکل سطح باندې د قوم مسالې د قوم په سردري باندې حل کړلی شي لیکن زه دا ګڼم چې د قوم جذبه هم شته ولوله هم شته او ډېر برچرکر سیاسي جماعتونه پکې حصه اخلي خو د بده مرغه صوبایي حکومت څلور منسټران په دا تاکو کې چې څنګه یو دا څوک سټې اډر واخلي دغه موږ څنګه ملتوي کو نو په دې حواله سره چې کم په عدالت کې اکرم خان دراني صاحب هغه کړو هلته مې ته عدالتو چې سټیر کوم هغه ته انکور وکړو چې سټې مه راکوه بلکې دا انتخابات د پارټي ایکټ لاندې وشي نو انشاءالله العزیز قوم هم تیار دی قبایل هم بلدیاتي الیکشن ته تیار دي و بلدیاتي الیکشن کې ځکه حصه اخلو چې دا کې د قومي مسایل دي په ټول ملک کې کېږي یوه آیني و اداري و دا باندې موږ خدمت کولی شو انشاءالله میدان خالي نه پرېږدو موږ قوم مسایل حل کوو قوم له داسې قیادت ورکوو
چې قوم ورته مطمئن وي چې هغه مخکې نه خدمت کړی ځینې چې هرې اوس راووتې چې هغه خدمت ته پاسه زده کوي بیا یو کوي خو انشاءالله موږ چې کم امیدواران دي موږ داسې امیدواران ودرولي چې هغو ټول عمر قوم خدمت کړی قوم په اعتماد کوي انشاءالله او کامیابي ورته ترلاسه کوو چې کومه د آیین مطابق دغو ته فنډینګ میلاویږي او بیا په هغه لاندې لوکل سطح خدمت کوي انشاءالله العزیز موږ چې کامیاب شو د حق په زور ته راخلو او په لاندې لولو قوم خدمت کوو د کوڅو روډونو نالو چې هلته چې کم دی ماحول لاندې کلیوال ماحول صافه او سوتره وي و دغه شاندې چې کومې نور مسایل دي په لوکل سطح باندې عوامو ته ستونزې هغه چې کوم دی انشاءالله دغه سره حل کیږي و دا حل کوو انشاءالله او که چېرته بیا موږ له ګورنمنټ فنډ راکولو فنډ په زور ته اخلو او په دا باندې دا پی ټی آی حکومت مجبورو چې کم حاکم سره کیږي چې موږ په زور ته اخلو انشاءالله او قوم خدمت پې کوو لکه چې په لوکل باډي الیکشن کیږي په هغې کې د ټولو نه زیاته جذبه او جوش په قبایلي علاقو کې دی چې دلته په اولني ځل باندې دلته آیین او قانون او مرج شوی دی د نور ملک سره دا علاقې ضم شوي دي نو دا خلک دومره دغشي ته خوشحال دي او دومره پر امیده دي چې انشاءالله د دې الیکشن د وجې نه به په ټولو قبایلو هغه تیارې ختمیږي رڼا طرف ته بېځي دویمه دا چې د کله د ټولو نه پوره من الیکشن به دا زه په دعوا سره یم چې په قبایلي علاقو کې کېږي ځکه چې دا پوه خلک دي میچور خلک دي او د هر څه نه د هر شي د فایدو نه خبر دي خو د بده مرغه دغو له چا موقع نه ورکوله د پري پلین په تیارو کې ساتل نو د انشاءالله چې زه کم یوت ګورم کم نوجوانان ګورم او په کم جوش سره په د لوکل باډي الیکشن کې حصه اخلي نو ډېر زر به د قبایلي علاقو چې کمې محرومان دي هغه به ډېر زر ختم شي او د ترکیې طرف ته به روان شي خو زه ډېر په ښه نظر ګورم اول خو زه په دې تحصیل کې تقریبا کم نس کم 14 کوله 13 کوله مو سپینګرتوب وکړلو خو په هغه کې دومره خوند موږ ته نه ښکاري لکه دا اوس کم انتخابي هغه راونې شوې هلې زولې نو دا خو ډېر ښه ځکه چې موږ غوندې غریب سړي ته هم کې مکمل وشوه د کلي د خدمت لپاره چې کونسلري الیکشن دپاره هم تیاری وکړلو الحمدلله لور کورونه د الله دي الله به موږ سره مدد کوي کتونکو اوریدونکو تاسو د جمرود قبایلي کومه علاقه د هغې د خلکو د مختلفو چې کوم سیاسي ګوندونو خلکو یا ورسره چې کوم مشرانو ورسره چې کوم عام وګړیو د هغو تاثرات د بلدیاتي انتخابات حوالې سره تاسو واورېدل د دغه انتخابات د انضمام نه پس په اول ځل په قبایلي علاقو کې کېږي نو دلته یو جوش او خروش چې کومه سلسله د هغه شته دی ځینې دغه مشران دي کوم چې انضمام په مخالف هغوی په خپل رای کې دا وویل چې مونږ کوم آی ډي پیز دي هغه واپس نه تلي خپل علاقو ته نو په دا وخت کې بلدیاتي انتخابات په قبایلي ضلعو کې نه دي پکار د دې نه علاوه چې کوم ځوانانو د سیاسي ګوندونو خلکو عام وګړو هغه بلدیاتي انتخاباتو ته یو ښه ګام وبللو د حکومت نه دا مطالبه وکړه چې دا انتخابات د زر نظر وکړي شي ځکه چې د نظام کا یوه فایده قبایلي خلکو ته راغلي و نو دغه بلدیاتي انتخابات دي تاسو وکتل چې مختلف ځوانانو خپل کم کاغذونه هغه نامزدګۍ لپاره دلته راوړي و هغه جمع کړل سبا هم په دغه کې ټایم شته دی هغه به خپل چې کوم کاغذونه هغه به جمع کوي او دغه جوش او خروش چې کوم دی روان دی دغه ځوانانو دغه وویل چې دغه انتخابات سره به کوم چې اختیارات هغه به لاندې سطح ته لاړ شي په کومې مسایل دي د قبایلو هغه به په خپله په کوڅه کې په خپل کور کې په خپل یونین کونسل کې په خپل کلي کې په خپل حجره کې به حل کیږي او کم چې ترقیتي فنډونه دي چې هغه مطلب د صحت حوالې سره دي تعلیم حوالې سره دي یا ورسره چې کوم روډونو حوالې سره دي هغه چې کوم اختیارات هغه به یونین کونسلر ته یا وی سی کوم کونسلر دی هغه ته به لاړ شي یا کوم کونسلان دي هغه به دغه ترقي کارونه کوي نو ډېرو خلکو چې کوم دغه جوش او خروش روان دی از کوم چې فاټ انضمام کوم قوتونه دي هغوی د بلدیاتي انتخاباتو بایکاټ کړی چې کوم مشران دي هغه وایي چې انضمام چې کوم دی بالجبر شوی دی نو موږ دغه چې کوم انتخاباتي دغه نه بایکاټ اعلان کړی دوی وایي چې ولې د خپل خلک واپس کړی شي انضمام بالجبر چې کوم کړی شوی هغه واپس کړی شي هغه نه بعد بیا بلدیاتي انتخابات وکړی شي جی قدرمنو کتونکو رپورټ تاسو کتو د ضلع خیبر د اولس خبرې تاسو واورېدې د هغوی دغه خوشحاله اظهار هم تاسو واورېدو د دې سره د فاټا انضمام چې کوم مخالفین دي د هغوی تنقید د هغوی چې کوم تحفظات دي هغه هم تاسو واورېدل چې یاره د دغه فاټا انضمام چې کوم فایدې وي هغه ولس ته تر اوسه پورې نه دي میلاو شوي د دې سره دوی د متاثرینو خبره هم کوي چې یاره تر کومې پورې دغه متاثرین چې دي خپل کورونو ته نه واپس شوي نو د هغې پورې د بلدیاتي انتخابات نشي کولی خو بل خوا څنګه چې د خیبر پښتونخوا کې د دې ضلعو انضمام وشو دغه
ضلعي چې دي راګډ شوې د دې سیستم ته راغلی او د دې قانون لاندې راغلی نو اوس دغه تسلسل دی چې ورسره دغه بلدیاتي انتخابات هم وشي دغه واک اختیار چې دی هغه د بلدیاتي ادارو چې کوم مشران دي کوم منتخب غړي دي په د کلو په سطح باندې د یونین کونسلو په سطح باندې هغوی ته دغه مراعات او دغه اختیار چې دی هغه ورکړی شي په حقیقت کې به د دغه قبایلي ضلعو ولس ته چې دی هغې ته د دغه انضمام او د دې خیبر پښتونخوا سره د شاملېدو هغه ثمرات او میوه چې دا هغه میلاوېدل هم شروع شي ګو که دغه میوه په قلاره باندې میلاویږي لږ چې دی هغوی ته فایده میلاویږي کال په کال چې دی د کم توقعات دي د قبایلي ولس هغه تر سره نه وي کم چې هغوی تمه لري خو یقینا چې دغه یو پروسس یو سلسله چې دا هغه چې روانه شوه د بلدیاتي انتخاباتو دغه شان د قامي او صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو د دې سره د پولیس نظام د عدالتي نظام یو سلسله کومه چې روانه شوې ده نو امید لرو او ډېر ژر به دغه ټول نظام چې دی د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په رنګ دغه قبایلي ضلعې چې دي هغه به هم په دې سیستم کې شامل شي دغه شان نظام به هلته هم قایم شي څنګه چې په پېښور کې دی څنګه چې د صوبې په نورو ضلعو کې دی او دغه شان دغه بلدیاتي ادارې چې دغه به هم فعال شي په دې امید باندې چې دی دغه د قبایلي ولس چې دی هغه د انضمام حمایت هم کړی و او دغه د وجې چې دی هغوی اوس په دې بلدیاتي انتخاباتو لپاره هم پرجوشه دي چې په دغه کې برخه واخلي قدرمنو کتونکو تاسو هم کولی شئ د مشرق ټي وي په ذریعه باندې خپل غږ خپل اواز چې دی هغه راوړاندې کړئ د دې لپاره ستاسو په سکرین چې کوم نمبر چلیږي دغه واتس اپ نمبر باندې تاسو موږ ته د میسج په ذریعه د ویډیو په ذریعه باندې خپل علاقایي مسله را لېږلی شئ چې دغه شان موږ ستاسو دغه مسله چې دا دغه حکومتي واکمنو ته وړاندې کړو او هغوی چې دی په دغه باندې ایکشن واخلي ستاسو دغه مسله چې دا دغه زر تر زره حل کړي قدرمنو کتونکو نن زموږ د پروګرام وخت سرته رسېدلی بل پروګرام پورې خپل کور بادنان خان له اجازت ورکړئ تل ویل په امان